پاکستان بمقابلہ بنگلادیش ڑومبے ٹیسٹ د دویمی ورځې لوبه نن اختتام پذیر شوې ده چې محمد رضوان پکې کمالي بیټنګ کړی دی، سعود شکیل پکې زبردست آؤټسټینډنګ بیټنګ کړی دی، خو د کمال اننگز چې کوم دی هغه محمد رضوان کړی دی. محمد رضوان ډیر ټایم پس دومره غټ اننگز وکړو، په هغه باندې هم تفصیلا خبره کوو. د دویمی ورځې اختتام باندې پاکستان څومره سکور باندې خپل اننگز ډیکلیئر کړی دی، بنگلادیش ورپسې هم سټارټ ایستلی، څومره رنزونه کړي دي، څو کلاړیان اوټ دي، مکمل سکورکارډ باندې ډسکشن کوو. په سکرین تاسو له سکورکارډ ښکاري چې پاکستان 448 رنزونه کړي دي، شپږ کلاړیان اوټ او خپل اننگز یې ډیکلیئر کړی دی. 448 رنزونه په 113 اورز کې پاکستان کړي دي. عبدالله شفیق خو پرون ورشي او 14 بال 2 رنزونه کړي، سعیم ایوب 98 بال 56 رنزونه، شان مسعود انفارچونیټلی چې داغه اوټ نه یو کانټروورسي هم جوړه شوې، په هغه یو ډیټیل ویلوګ تاسو سره ما شریک کړو. 11 بال 6 رنزونه د کړي دي، بابر اعظم 2 بال 0. سعود شکیل چې کوم دی د رضوان سره د کمال پارټنرشپ کړی دی، سعود شکیل 262 بالونو باندې 141 رنزونه جوړ کړي دي چې 9 چوکۍ د په اننگز کې شامل دي. خو رضوان چې کوم دی آؤټسټینډنګ اننگز کړی دی، 239 بالونو باندې 171 رنزونه، 11 چوکۍ او 3 چکې د په اننگز کې شامل دي. او رضوان نټ اوټ هم پاتې شوی دی، سعود شکیل اوټ شوی دی او رضوان نټ اوټ پاتې شوی دی. چې کله سعود شکیل اوټ شو بیا آغا سلمان راغو چې 36 بال 19 رنزونه آغا سلمان جوړ کړل. فلاپ اننگز یو کوچون کې دا یو خال راونډر د پکار دا و چې د رضوان سره اننگز کیری کړی وي. شاهین افریدی بیا راوته دی، شاهین افریدی هم په 24 بال 29 رنزونه جوړ کړي. شاهین افریدی هم په خپل اننگز کې 2 چکې او یو چوکا واخلې ده، چون کې دغه ټایم د رنز لګ اکسلریټ کولو، نو په دې وجه شاهین افریدی لکه د ډریسینګ روم نه اجازه ملو شوی چې ورا ورشه بس هټ که چرته سکور راغو نو خبره. نو شاهین افریدی په 24 بال 29 رنزونه کړي دي، رضوان او شاهین افریدی نټ اوټ راغلي دي. 100 کلاړیان اوټ دي د پاکستان، شپږ کلاړیان اوټ په 448 رنزونو باندې. د بنگلادیش د طرفه 2 وکټ شرف الاسلام اشتلی چې په 23 اورونو کې 77 رنزونه ورکړي دي، او حسن محمود 2 وکټ اشتلی چې په 23 اورونو کې 70 رنزونه ورکړي دي. ناهدرا 19 اورونو کې 105 وکټ د یو هم نه لشتي. مهدی حسن میراث سپینر بادرانو پکې یو وکټ اشتلی او شاکب هم پکې یو وکټ اشتلی ده. شاکب الحسن مهدی حسن میراث یو بیسټ آل راونډر د بنگلادیشي کې اورونو کې 80 رنزونه یو وکټ، او شاکب الحسن 27 اورونو کې 27 اورونه کړي دي او 100 رنزونه ورکړي دي، او پای کې صرف یو وکټ اشتلی ده. خبر ورپسې بنگلادیش هم خپل اننگز سٹارټ کړی دی. بنگلادیش هم 12 اورونه اننگز لوبه کېلو کړي دي، 12 اورونه پاکستان بدرانو بنگلادیش لکړي، خو وکټ ته یو هم نه دروستي. په 12 اورونو کې بنگلادیش کړي 27 رنزونه اوپنرانو باندې. شادمان اسلام چې کوم دی 30 بال 12 رنزونه کړي دي، او ذاکر حسن چې کوم دی 42 بال 11 رنزونه د هم کړي دي. اوس د پاکستان تر طرف بالینګ چا کړي، درو بدرانو بالینګ کړي دي. نسیم شاه، شاهین افریدی او خورم شهزاد. شاهین افریدی 4 اور کړي دي، یو پکې میډن وکړي دي او 8 رنزونه ور کړي دي، وکټ یو هم نشته. نسیم شاه 5 ور کړي دي، یو میډن او 9 رنزونه د 15 اورونو کې ور کړي دي، وکټ د دم نشته. خورم شهزاد 3 اورونو کې 8 رنزونه او وکټ د پکاته کې هم نه دراغلي، ځکه بنگلادیش ورپسې 27 رنز باندې وکټ نشته او صرف 12 اورونه واخلي دي. نو دا مکمل سکور کارډ د دویمی ورځې پورې، د درېمې ورځې مکمل سکور کارډ به ان شاء الله سبا شریکوم. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی، والسلام.